زمونږ ټولو کتونکو ملګرو ته خواست او درخواست کوو چې زمونږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او چې کوم د نوټیفیکیشن بیل آیکن ورته وي چې هغه تاسو دباو کړئ. زمونږ هره نوې ویډیو چې دی هغه تاسو ته در رسي او روزانه به انشاءالله په دې چینل باندې تاسو د مفتی شریم صاحب د پښتو د ترجمه او تفسیر به اورئ. زمونږ ټولو ملګرو ته خپل کتونکو ته خواست دی چې تاسو زمونږ دا چینل ځان سره چې دی سبسکرایب کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وإذ قال موسى لقومه او کلا چې وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم ته یا قوم اے قوم زما اذکروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت الله تعالی پتا سبحانه اذ جعل فیکم انبیاء کلا چې الله تعالی وګرځول پتا سو کې پیغمبران وجعلکم ملوکا او ګرځول تاسو بادشاہان وآتاکم او درې کړه تاسو ته ما ها نعمتنا لم یؤت احدا چې نه ورکړي یو تنتا من العالمین د جهانونو. یا قوم اے قوم زما ادخلوا الارض المقدسه داخل شئ زمکه پاکیزتا التي ها پاکیزه زمکه كتب الله لكم چې الله تعالی لیکلي دا ستاسو دپاره ولا ترتدوا او تاسو مه واپس کیږئ علی ادبارکم په شاګانو خپلو باندې فتنقلبوا خاسرین پس تاسو به واپس شئ نقصان اوچتونکي. قالو دی اوی یا موسی علیہ السلام ان فیها قوما بیشکا پدازے کی او قوم دے جبارین زورور وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا او بیشک منگا ہرگز بداخل نشدیتا حتی یخرجوا منها تردی چی دی اوزی دہازینا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا پس کچر دی اوتل ددینا فَإِنَّا دَاخِلُونَ پس بیشک منگا داخلی دن کیو. پدې رکو کې د بنی اسرائیلو یو واقعہ بیانېږي او چې د پیغمبر مخالفت کو نقض عهد کو چې کوم لوز او میثاق کړو هغه مات کړي وو او دای د وجنا پدې باندې کم ذلت مقرر شو. دای بیان دی بنی اسرائیل اصل کې د ملک شام اوسیدونکو وو. ابراهیم علیہ السلام ملک شام ته هجرت کړو. ملک شام په هغه زمانه کې د موجوده اردن ته کنعان ته فلسطین ته او د موجوده ملک شام ته د سلور علاقو ته ملک شام ویل کېدو او دا ارض مقدس هم د پاکیزه او بابرکت ځمکه ده. ابراهیم علیہ السلام هم دغه ځای کې دفن دی. د ابراهیم علیہ السلام دو زامن اسحاق علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دغه ځای پیدا شوي دي. اسماعیل علیہ السلام خو بیا مکی مکرمه ته راغی، دلته کې وفات شو، دفن شو. اسحاق علیہ السلام په کنعان کې و. د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام هم کنعان کې و او د یعقوب علیہ السلام زوی یوسف علیہ السلام چې کله مصر ته منتقل شو
او بیا درونو یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. یوسف علیہ السلام خپل والد صاحب یعقوب علیہ السلام او خپل 11 ترونه سره د خپل خاندان منتقل کو مصر ته. دی مصر کې آباد شو. یعقوب علیہ السلام مصر کې وفات شو. وصیت کړو چې ما بخپل والد صاحب سره اسحاق علیہ السلام سره دفن کړي په کنعان کې. یعقوب علیہ السلام خو بیا په کنعان کې دفن شو، لیکن زامن یې مصر کې آباد شو. د یوسف علیہ السلام د وفات نه پس بیا چې کله دا بنی اسرائیل په دغه وخت کې تقریبا 90 کسانو د یوسف علیہ السلام دارونه او زامنو چې کله وخت تېرېده دی ورو دی کې سرکشي راغله، بغاوت راغی. الله تعالی په دې باندې فرعونیان مسلط کړو او 400 کاله دی په مصر کې وو. د دې آبادی تقریبا 6 لکو ته ورسېده چې کله الله تعالی موسی علیہ السلام 400 کاله بعد راولېږه او د موسی علیہ السلام دعوت فرعون ته مو دویم کار دا و چې بنی اسرائیل د فرعون د غلامین آزاد کی. الله تعالی فرعون غرق کو په بحیر کلزم کې سره د 14 لکه فوج او بنی اسرائیل 6 لکه د بحیر کلزم نه بل طرف ته وړېدلو. الله تعالی خو یو دی له مصر ورکو، دی واپس مصر ترالو، د فرعون ټول علاقه دی واغسته. خو چونکې فرعون د مصر د دې آبایی وطن نو آبایی علاقه نه وه، د دې آبایی علاقه هو کنعان دی، فلسطین او ملک شام دی، هغه ډېر بابرکته ځمکه ده. نو موسی علیه السلام ته ویلی شو، الله تعالی وفرمایلو چې تاسو بني اسرائیل ځان سره بوځئ، لاړ شئ ملک شام واخلئ. ملک شام کې دا وخت کې قوم عمالقه چې دا ډېر زورور او طاقتور وو، دا د قوم عاد اولادو، د دې مشر عملیک، د عملیک اولاد ایت قوم عمالقه وي. قد او قامت نه اعتبار سره ډېر دنګ او ډېر پلن او ډېر زورور او طاقتور وو. او حقیقت دا چې د بني اسرائیل نه دی جسم او قد او قامت 100 درجه سیوا وو. لیکن موسی علیہ السلام سره الله تعالی دا وعده وکړه چې بنی اسرائیل د جهاد په نیت باندې کلم لړشي د غزې ته نه ملک شام ته، نو د جنگ نوبت باندې راځي، تاسو به د جهاد په نیت باندې ځئ تا تاسو پتلو باندې الله تعالی د قوم عالم مالکا زړونه ای الله تعالی بزدلی پیدا کی، روب پکې پیدا شي او دی و علاقه تاسو ته خالی کی. خو شرط داری چې تاسو وګورئ تزیبا او زیبم د جهاد په نیت باندې، نو بیا ول الله تعالی مدد برازي، تاسو له الله تعالی غلبه درکې. موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته وی چې مونږ ته د خپل آبایی علاقه مونږ ته ملاویږي واپس، نو ظاهر خبردار سړي خپل وطن سره او خپل کلی سره مینه وي. نو د بنی اسرائیل تیار شو، ټیک تا مونږ بلړ شو الته کې. موسی علیہ السلام وی چې ما سره الله تعالی وعده کړی ده چې فتح وستاسو وي، غلبه به مستاسو وي. لیکن سونو کال تیر شوي وو، دی خو نه لارې ګودرې لیدلې وې او نه خپل علاقه معلومه وه. هغه 600 کاله مخکې 400 کاله مخکې دی راغلو، نو دی ته لارم نه معلومه. خیر موسی علیہ السلام ناصر بنی اسرائیل روان کړو. دی راله اریحا ته. اریحا چیرې دام اردن سره خوا کې دی، د اردن او د بیت المقدس په منځ کې اریحا یو ډېره لویه علاقه ده. داسې یو کلی نه دی، پوره ملک دی. ځکه چې په دې کې مفسرین حضرات چې 1000 کلی وو او په هر یو کلی کې بلاشي باغات او ډېره ښکلې علاقه وه. او د اریحا نه اخوا بیا چې کوم کنعان او فلسطین دی. دی چې کله اریحا ته راورسېدلو نو 6 لکه خلکو په دې کې ماشومانو مو، زنانم وې، مشرانو مو. اوس ټول خو د جنگ قابل نو، نه ټول هغه ځای ته په یو ځای باندې تللی شو. موسی علیہ السلام دی ته وی دی 12 قبیلې وې او ردی 12 سردارانو مو. لکه مخکې یو 3 رکو مخکې دا خبره تېره شوه چې بعثنا منهم 12 نقیبا، مونږ په دې کې 12 سرداران او مشران مقرر کړو. موسی علیہ السلام د 12 کسانو ته وی چې تاسو لړ شئ یو بلاره ووینئ.
آسان لاره به معلومه کوي. دویم دا چې تاسو به دا علاقه ووینئ. دریم دا چې خلک به ووینئ چې قوم عمالقه څنګه خلک دی. نو چې کله تاسو بیا واپس راشئ بیا به مونږ ټول لړ شو. دې 12 کسانو کې یوشع بن نون علیه السلام او دارنګه کالب بن یوفنا او نور 10 کسانو دی چې لاړو څنګه هغه علاقې ته ورنږدې شو. نو هلته د قوم عمالقه یو زورور سړی و. هغه دومره طاقتور او زورور چې دا 12 کسان یې ګرفتار کړو او دی یې بوتله نه خپل بادشاه له. د قوم عمالقه چې کوم بادشاه هغه ته وی چې دا د بني اسرائیلو دی او دی د جنگ په اراده باندې راغلي دي. هغه اول اراده وکړه چې دی قتل کما، لیکن بیا مصلحت په دې کې وګڼو چې دی دا 12 کسان مونږ وویني او بیا واپس لړ شي او بني اسرائیلو ته وایي چې ایه وګوره داسې زورور او طاقتور خلک دي، دې سره به څوک جنګ وکړي. ځکه بني اسرائیلو خو په سوونو کاله د غلامۍ تېر کړی دی. هغې له د تورې د چلولو چل کم ځای ورځي، هغې ټریننګ کم ځای کړی دی، هغې له جهاد کم ځای ورځي د غلامۍ ژوند کې. او قوم عمالقه زورور خلک دی، د میدان جنگ خلک دی. نو بادشاه په دې کې مصلحت وګڼو چې دی مونږ وویني او لړ شي واپس. نو آینده نسل ویم چې ته واپس دلته رانشي. نو دی یې پرېښودلو. دا 12 کسان چې کله واپس رالو دی خو د قوم عمالقه شان و شوکت ولیدو، بادشاه محل ولیدو، بادشاه ولیدو، فوج ولیدو. چې واپس رالو لومړنۍ ملاقات موسی علیه السلام سره شو. موسی علیه السلام دی د رویونه او دی د چهرونه ورته اندازه ولګېده چې دی خو څه بل څه لیدلي دي. نو موسی علیه السلام دی ته ووایي چې بني اسرائیلو غلامي تېره کړې ده او لکه یره یره کړو تر فرعونو دې ته د یرې خبرې مه کوئ، ځکه چې انسان کې بزدلي پیدا شي بیا. نو د یرې خبره ورته مه کوئ. الله ما سره اسیم وعده کړې ده چې موږ له الله تعالی فتح به راکړي، غلبه به راکړي. که تاسو ورته حقایق بیان کړئ چې خلک داسې علاقه داسې را دومره طاقتور دي، نو دوی خو به د خپل ځای نه قدم هم اوچت نه کړي. نو لہذا تاسو صرف د علاقې حسن بیان کړئ چې لارې ښکلې دي، علاقه ډېره زبردسته زرخیزه ده او سرسبز و شاداب ده. ملک شام له الله تعالی حقیقت کې حسن ورکړی دی، ډېره ښکلې علاقه او آباده ده. نو د علاقې خد و حال بیان کړئ، خو د خلکو ذکر مه کوئ چې خلک زورور دی او طاقتور دی. په دې 12 کسانو کې 10 کسانو هر څه ووایي او 2 کسانو چې کوم یوشع بن نون او کالب بن یوفنا هغې د موسی علیه السلام په وصیت باندې عمل وکړو. خپلو قبیلو ته یې څه ونه وی چې څنګه ته موسی علیه السلام ویلو هغه شانتې بیان یې وکړو. خو دې 10 کسانو پټې پټې خبرې وکړې چې فرعون به دنه هیر شي او د فرعون خلک به دنه هیر شي او د هغه ظلمونه به دنه هیر شي که چېرې هلته لاړې سره کو. دا بل شان خلک دی قوم عمالقه. بس خبرې رو رو خورې شي بني اسرائیلو کې. دی خاصم غلامي زندگی تیروله ویرېدلو. نو موسی علیه السلام ته ووایي چې دا کار خو زمونږ نه نه کېږي. هلته خو ډېر زبردست او زورور خلک دی. داسې چلو که چې ته لړ شه او ستا ورور دې لړ شي هارون علیه السلام او ستا رب دې لړ شي او هلته کې دې جنګ وکړي او قوم عمالقه له دې شکست ورکړي، علاقه دې خالي کړي. به بیا مونږ خو تیار ته ناست یو، تیار له به هلته کې لړ شو، علاقه به خپله والو. چونکې د الله تعالی د حکم خلاف ورزي وشوه. جهاد هو په مؤمن مسلمان باندې فرض دی چې کله الله تعالی حکم راولېږي بیا خو پکې رستو کېدل بني به. الله تعالی د حکم خلاف ورزي وشوه، ډېره غټه بېادبي مو شوه، نقض عهد وشو، واده خلافي وشوه. الله تعالی په دې باندې یو داسې عذاب مسلط کو چې دی په یو میدان کې گیر شو، چاته میدان تیه وایي او داسې عجیبه میدانو چې غیر چاپیر دیوالم نو کنټتارم نو کلو میدانو او سپابندی په دی باندې نو د موسی علیه السلام د طرف نه بدی په دغه میدان کې وو. ډیر دې میدان نه د وتو کوشش وکړو چې مونږ ته بل خوا لړ شو.
چې یو سړي به سهار نه تر ماښامه پورې څومره مزل کړی او ماښام به هلته کې سملاست نو سهار به بیا واپس خپل ځای له راغلو. نو په دې 40 کاله دي په دغه میدان کې بې مقصده زندګي تېره کړه. خوراک او څښاکو ته ښکلې میلاوېدو، خو د انسان زندګۍ مقصد خوراک او څښاک نه دی. انسان د خوراک او څښاک دپاره نه دی پیدا. یو بې مقصده زندګي دا د انسان سره مناسب نه دی. حیوان خو نه دی که نه، دا انسان د زندګۍ یو مقصد دی. نه خپلې علاقې ته لاړو، هلته کې نه مصر ته واپس لاړو او دکه میدان تیح کې چې وچ میدان و پای کې 40 کاله تیر کړو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام قوم خپل ته، موسی علیہ السلام ته خپل قوم معلومو اصل خبره د جهاد و چې دا الله حکم داري چې تاسو ملک شام ته لړ شئ او قوم عمالقه نه خپل علاقې واخلئ. خو موسی علیہ السلام مخکې توطیه او تمهید وتړو، میدان هموار کو. دا طریقه را د مقرر او د خطیب چې دی یو مضمون بیاني یو خبره کی دینه مخکې میدان هموار کی او دینه مخکې تمهید وتړي بیا خپل خبره وکي. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ نو د آیت کې تمهید دی. موسی علیہ السلام بني اسرائیل ته د الله تعالی د احسانات او د انعاماتو تذکره وکړه چې ګوره ای بني اسرائیلو په تاسو الله تعالی ظاهري او باطني دواړه نعمتونه کړي دي. په تاسو کې الله تعالی بې شمېره پیغمبران رالیږلي دي. په تاسو کې بادشاهانو تاسو له هغه نعمتونه درکړي دي چې کوم مخکنو خلکو ته نه دي میلاو شوي. نو چې د الله تعالی دومره احسانات په تاسو باندې دي نو د الله تعالی دا خبره ومنئ، په الله باندې اعتماد او باور وکړئ. دا مخکې خبره چې کوم ده چې الله به موږ خپل علاقه راکړي بغیر د جنګ نه، نو په دې اعتماد وکړئ، لړ شئ هلته کې. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ او کله چې وی موسی علیہ السلام قوم خپل ته، یا قوم ای قوم زما، دا چې کله دی د بحیر کلزم نه واړېدلو او فرعون غرق شو دای نه بعدو. اذکروا یاد کې تاسو نعمت الله علیکم، احسان د الله تعالی په تاسو باندې. الله په تاسو نعمت او احسانات کړي دي. دا نعمت اسم جنس دی، یعنی یو نعمت ته نه وي ډېرو ته وي. الله په تاسو ډېر نعمتونه ډېر احسانات کړي دي. بعضې پکې دا دي اذ جعل فیکم انبیاء، کله چې الله تعالی وګرځول په تاسو کې پیغمبران. دا فیکم په معنا د منکم سره دی. الله د ستاسو نه پیغمبران جوړ کړو، ټولې پیغمبران کړي نه، په تاسو کې بعضې پیغمبران ګرځولي دي. هر سړی پیغمبر نشي جوړېدی، پیغمبران کمی، امتیان ډېري. په تاسو کې الله تعالی بعضې خلک پیغمبران ګرځوي چې کم د پیغمبرۍ اهل. اجعل فیکم انبیاء، تر دغه وخته پورې په بني اسرائیلو کې یعقوب علیہ السلام نبی جوړ شوی و، یوسف علیہ السلام نبی جوړ شوی و، ایوب علیہ السلام نبی جوړ شوی دی. په خپله موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام انبیا دي. او د موسی علیہ السلام نه بعدو تر عیسی علیہ السلام پورې مفسرین حضرات وایي چې 1000 پیغمبران نور هم راغلي دي. یو نبی ډیر دی، 1000 پیغمبران رستو راغلي دي په دې بني اسرائیلو کې. دا څومره لوی عظمت تیره دي، الله څومره لوی شرف او مقام دی له ورکړی دی. اذ جعل فیکم انبیاء، کله چې الله تعالی وګرځول په تاسو کې انبیا پیغمبرانو. وجعلکم ملوکا، الله تعالی وګرځول تاسو ملوکن بادشاهان. وی الله تعالی تاسو بادشاهان وګرځولې. دا سیونه چې وجعل فیکم ملوکا، الله په تاسو کې بعض خلک بادشاهان کړي. وجعلکم ملوکا، تاسو ټول بادشاهان کړي. ور دا ټول بادشاهانو، حالانکه بادشاہ په زمانه کې یو ټیم کې یو وی، هر سړی بادشاہ هونی. نو خپل توجیه ابن کثیر او مظهری کړي دا هغه دارا چې ای بنی اسرائیلو، الله تاسو کې ار یو آسوده حال ګرځولې، ار یو الله تعالی دومره فراوانی ورکړي و، دومره اسباب د زندګۍ ورکړي چې گویا کې ار یو بذات خود بادشاہ دی. ار یو الله تعالی دومره مال او فراوانی مال او نعمتونه ورکړي چې هر سړی په خپل کور کې بادشاہ دی. بادشاہي څه ته وي چې د انسان کور خپل وي، د انسان بیبي وي او سورلی وي، دا انسان بادشاہ دی.
بادشاہ ودی چې انسان سره ټول دنیا وي. عبد الله بن عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی دی چې غریب یا ما فقیر هم سنشت را سره هغه ته لکه بیبي دې شته دی او شته او وی کور مم شته وی ته غنی ته ځان ته څنګه غریب وای هغه چې سورلی مم شته وی ته بادشاہ ته څنګه ځان ته غریب وای ای بادشاہ دې ته وی کنه چې کور آبادی کور آبادی کې د انسان په بیبي باندې نو بیبي د کور کې شته او کور د خپل او سورلی د سره ده نو نور طرف دې نه سغواړي خدای بادشاہي ده نو دا هر انسان هر یو بنی اسرائیل بذات خود بادشاہ الله دومره نعمتونه تاسو له درکړي دي لکه څنګه چې په دې وخت کې الله تعالی څومره لوی احسان او فضل او کرم دی په هر انسان باندې هر انسان بادشاہ دی دی وخت یو عام انسان ته هغه نعمتونه ملو شوي چې کوم نعمتونه په یو زمانه کې هارون رشید بادشاہ ته نو حاصلو چې هارون رشید بادشاہ د دریو بر اعظم وزیر اعظم او صدر او بادشاہ درې بر اعظم هغه د وخت کې دنیا کې سلور بر اعظم وو نو د دریو بر اعظم بادشاہ چې هارون رشید هغه ته چې کوم نعمتونه ملو هغه عین زیات نعمتونه دی وخت یو عام انسان ته ملو دي او بیا یو انسان ما سره سنشت او غریب یم او ناشکری ده الله تعالی دی وخت هر انسان بادشاہ ګرځول دي نو وجعلکم ملوکا الله ګرځول تاسو بادشاہان وآتاکم ما لم یؤتی نو دا بادشاہی ظاهری نعمت ته او دا نبوت او باطینی نعمت ته او دریم عام نعمتو الله تعالی درکړه تاسو ته نعمتونه لم یؤتی احدا چنی ورکړی یو تنتا من العالمین د جهانونو د جهان په خلقو کې چې څومره جهانونو کې خلق تیر شي هر زمانه کې دومره نعمتونه الله تعالی چاته نو ورکړي چې څومره الله تعالی تاسو درکړي دي هغه څه دی یو نعمت دا دی چې تاسو د سونو کاله غلامۍ کې وي الله تعالی بغیر د جنگ نه فرعون غرق کو د 14 لک فوج غرق شو بغیر د جنگ نه تاسو الله تعالی نجات درکو د فرعون هغه خپل علاقې مصر هغه مصر بادشاہي تاسو ته واپس ملو شو دارنګ الله تعالی تاسو له من او سلوا چې کوم نعمتونه بیا وروسته ملو شوي دي هغه الله تعالی تاسو له درکړو عزت الله تعالی تاسو له درکو لم یؤتی احدا من العالمین چې نه ورکړي یو تنتا من العالمین د زمانه د خلقنا او دا خبره هو چې مسلمه ده چې د نبی اسلام د امت فضیلت او د بنی اسرائیل نه سیوا ده من العالمین مراد تمام دنیا انسانان نه ای تر قیامت پورې مراد تر دغه وخت پورې چې څومره خلق تیر شوی دي نو پای کې د بنی اسرائیل مرتبه اوچته ده او د بنی اسرائیل نه بعد بیا د امت راغلي د دې درجه داینم زیاته اوچته ده یا قوم زما ادخلوا داخل شي الارض المقدسه زمکه پاکیزه مقدس او پاک او پاکیزه توي با برکت ته با برکت زمکه ته داخل شي التي ها با برکت زمکه كتب الله لكم چلا تعالی لیکل دستا سود پارا الله لیکل رستا سود پارا په لوح محفوظ کې چې دا ردی آبائی علاقه او دې ته واپس ملاویږي با یا الله تعالی مقرر کړی رستا سود پارا ارض مقدس نه مراد کوم ازمکه ده نو راجح کولای چې دا ملک شام نه خدای درن سبا ملک شام نه ملک شام سلور ملکونو د اردن سې سوا کنعان او فلسطین او دارنګ د موجوده ملک شام دا یو وسیع علاقه وا پدې کې اریحام راغی پدې کې القدس راغی پدې کې ملک شام راغی دا دې ته ارض مقدس ولي وای دې کې پسونو انبیاء کرام علیهم السلام موجود دي زموږ استاد محترم شیخ ډاکټر شرلی شاه صاحب رحمه الله مونږ ته فرمایلو چې په فلسطین کې 12,000 پیغمبران دفن دي په قريه الخلیل کې 12,000 پیغمبرانو دا دومره بابرکت ازمکه ده تورات دغه دی کې د انجیل شریف دغه دی کې راغلی عیسی علیه السلام ته انجیل شریف دا دی ملو شوی دی دا دارنګه ابراهیم علیه السلام دغه دی کې دفن دی اسحاق علیه السلام دغه دی کې دفن دی بیت المقدس چې د مسلمانانو ولس میاشتې قبله تیر شوی ده دا دغه دی کې ده او د بنی اسرائیل قبله چې بیت المقدس دا دغه دی کې دی دا ارض مقدس دی حشر میدان چې قائمیږي با
نو د هغې منبر هغه به هم دلته کې ارض مقدس سره دا دی کې صخره ګټه چې ده دکه ځای کې به اسرافیل علیه السلام ودرېږي او شپېلۍ به شروع کړي دلته ته عرفات تر میدانه پورې دا ډېره بابرکته ځمکه ده انوارات او تجلیات هلته کېږي ارض مقدس التي كتب الله لكم هغه چې الله تعالی لیکلې ده ستاسو لپاره ولا ترتدوا او مه واپس کېږئ تاسو علی ادبارکم په شاګانو خپلو باندې کم هم واپس کېږئ یعنې واپس مصر ته مه ځئ اوس راغلي یې اریحا ته نو مخامخ ملک شام دی دلته صبر وکړئ لړ به شو الله پاک به علاقه مونږ ته راکړي نو تېښته مه کوئ واپس کېږئ ما نو که چېرې واپس شئ نو څه به وشي فتنقلبوا خاسرین پس واپس به شئ تاسو په داسې حال کې چې تاوانیان به او نقصان اوچتونکي به کافي دی او کله چې وی موسی علیه السلام قوم خپل ته ای قوم زما یاد کړئ نعمت د الله تعالی په تاسو باندې کله چې الله تعالی وګرځول په تاسو کې پیغمبران او وی ګرځولې تاسو بادشاهان او درې کړه تاسو ته هغه نعمتونه چې نی ورکړي او تن ته د جهان د خلقونه ای قوم زما داخل شئ ځمکې پاکیزه ته هغه پاکې ځمکه چې الله تعالی لیکلې ده ستاسو لپاره او مه واپس کېږئ تاسو په شاګانو خپلو باندې پس واپس به شئ تاسو په داسې حال کې چې نقصان اوچتونکي به یې زمونږ ټولو کتونکو ملګرو ته خواست او درخواست کو زمونږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او چې کوم د نوټیفیکیشن بیل آیکن ورته وي چې هغه تاسو دباو کړئ زمونږ هره نوې ویډیو چې دی هغه تاسو ته در رسي او روزانه به انشاءالله په دې چینل باندې تاسو د مفتی شریم صاحب د پښتو د ترجمه او تفسیر به اورئ زمونږ ټولو ملګرو ته خپل کتونکو ته خواست دی چې تاسو زمونږ دا چینل ځان سره چې دی سبسکرایب کړئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قالوا دیوی یا موسى علیہ السلام ان فيها قوما بیشکا پدازمکا کیو قوم دے جبارین زورور وإنا لن ندخلها او بیشک منگا ہرگز بداخل نشو دیزمکتا حتی یخرجو منها تردی چی دی پخپلوزی دغزمکنا فإن یخرجو منها پس کچر دی پخپلوتن دیزمکنا فإنا داخلون پس بیشک منگا داخلی دن کیو قال رجلانی اوی دو سڑو من الذین یخافون دا کسانونا چی دی یریدن داللہ تلانا انعم اللہ علیہما چی اللہ تعالی احسان کرو پدی دوڑو باندی ادخلو علیہم داخل شیطاسو پدی باندی البابا پا دروازہ فیدا دخلتموہو پس کلا چتاسو داخل شے پدی دروازہ فإنکم غالبون پس بے شکتا صبح غلب مندن کیے وعلى اللہ فتوکلو او خاص پا اللہ تعالی بندی پس تاسو بروسو کے ان کنتم مؤمنین کچرے تاسو یقین کون کی قالو دیوی یا موسیٰ علیہ السلام
انا لن ندخلها بیشک منگا هرگز بداخل نشو دې ځمکې ته ابدا هیڅ کله هم ما دامو فیها تر څو پورې چې دی موجود دي په دې ځمکه کې فاذهب انت پس لاړ شه ته پخپله وربک پروردګار ستا فقاتلا پس دواړه وجنګېږئ انا هاهنا قاعدون بیشک مونږه هم دې کې ناس پاتې کېدونکي وو حضرت موسی علیه السلام چې بني اسرائیلو ته وایي چې تاسو خپل آبایی علاقه ملک شام ته لاړ شئ او د جهاد په اراده باندې الله تعالی ما سره وعده کړې ده چې د جنگ نوبت به نه راځي او الله به تاسو له غلبه درکړي بني اسرائیلو 12 سرداران ولېږل او هغوی چې واپس رالو موسی علیه السلام دغه 12 کسانو کې دې ته ووایي چې د قوم حالت مه بیانوئ د علاقې حالات بیان کړئ چې علاقه ښکلې دار سرسبز و شاداب ده لاره اسانه ده او فایدهمنه ده خو د خلکو باره کې ذکر مه کوئ بني اسرائیل د بزدلۍ زندگی تیره کړې ده هغې د فرعون په غلامۍ کې پاتې شوي دي که د دشمن حالات یې واورېدل نو چرې به هم لاړ نه شي صرف 2 کسانو چې یوشع بن نون علیه السلام او کالب دی خو صحیح خبره وکړه هغه نورو 10 کسانو د دشمن حالات بیان کړو بني اسرائیلو په یک زبان سره موسی علیه السلام ته جواب ورکړو چا خو ډېر زورور خلک دی مونږ خبر شو او تر څو چې هلته موجود یې هغوی نو مونږ هلته نشو تللی د 2 کسانو هم ترغیب ورکړه قوم ته یوشع بن نون او کالبو چې یریږئ ما دغه خلک په ظاهره کې قد و قامت په اعتبار سره طاقتور دي او زورور دي خو زړه کې بزدلي ده زړه کې طاقت نشته بل دا چې موږ سره پیغمبر موجود دی موسی علیه السلام دریم دا چې تاسو اوس د الله تعالی مدد ولیدو د فرعون ونته کې زورور بادشاه الله تعالی څنګه غرق کو په بحیره کلزم کې د الله تعالی واضح مددونه نصرتونه تاسو په خپل سترګو باندې ولیدلو بل دا چې الله تعالی موسی علیه السلام سره وعده کړی ده چې الله پاک به تاسو له کامیابی درکړي چې دا دومره خبرې جمع شي نو تاسو ولې د قوم نه یریږئ راځئ چې ورشو او چې څنګه دروازې ته موږ لړ شو الله پاک به موږ له غلبه راکړي لیکن قوم پړه کې یره راغله دې 2 کسانو له هغې جواب ورنکو الټه موسی علیه السلام ته ووایي چې تر څو قوم عمالقه په دغه علاقه کې موجود دی دا خو سوال نه پیدا کېږي چې موږ دغه علاقې ته لړ شو نه د جنگ دپاره نه د جنگ نه بغیرو کچرې خامخا ته وایي چې دا علاقه دې مونږ والو نو به د الله تعالی وعده اسیم تا سره ده ته لړ شه د الله تعالی به ستا مدد او نصرت وکړي الله پاک دې دایي پړونو کې روب واچي دغه قوم بس دا قوم دې په خپله علاقه پریزي بغیر د جنگ نه نو ستا په تلو باندې او ستا په دعا باندې او د الله تعالی په مدد باندې به علاقه خالی شي چې کله قوم عمالقه د قوم کلي نه ووتلو علاقه خالی شوه بیا به مونږ ورشو دغه ځمکې ته او تر څو چې هغوی موجود دي نو مونږ دغه علاقې ته نشو ورتلی قالو دیو یا موسی اے موسی علیہ السلام ان فیها قوما جبارین بېشکه په دغه ځمکه کې دا ارض مقدس کې په دې پاکیزه او بابرکت ځمکه کې قوما یو قوم دی جبارین زورورو جبارین دا مبالغه را ډېر زورور قوم دی طاقتور قوم دی ځکه 10 کسانو د قوم حالات بیان کړو دا حقیقت دی چې قوم زورورو قوم عمالقه طاقتورو قد و قامت په اعتبار سره دنګو لیکن ایمانی قوت او طاقت خو پکې نو پیغمبر وسره نو جابر او ظالمو نو دیوی دا ډېر زورور خلک دی حضرت تانی رحمه الله د دین یو بل مسله ثابت کړی ده وی کچری یو ځمکه بابرکته ده او مقدسه ده نو که انته کې فاسقان او فاجران او کافران راشي نو دای پراتو سره د ځمکې برکت نه ختميږي او دا ارض مقدس ته اوسېږي په قوم عمالقه
چې هغه سرکشه دي، باغیان دي، ظالمان او کافران دي، نیکان خلق خو نه دی. د هغې د اوسېدو باوجود قرآن کریم ورته ارض مقدس وایي. نو ځمکه چې ذاتي طور مقدس او بابرکته وي، نو که هغې کې نااهله خلق راشي، نو دا نااهله خلکو په راتلو سره د ځمکې برکت او تقدس نه ختمیږي. لکه مکه مکرمه چې حرم شریف نو دا بابرکته ځای دی. نو که په دې باندې کافران فرض که غلبه وکړي، کافرانو ته رام شي، بیا مې دغه کور برکت او تقدس نه ختمیږي. نو ارض مقدس کې یو ډېر زورور خلق دی. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آیت نه یو بله مسله هم ثابت شوه چې د جنگ په حالاتو کې د بزدلۍ خبرې نه پکارو، چې کله د جهاد مو کوي، د جنگ مو کوي، په داسې وخت کې د بهادرۍ خبرې پکاري، د بزدلۍ خبرې نه پکارو، ورنه د زورورو خلکو وړونه کمزوري شي. اوس که دغه لسو کسانو د دې قوم حالات نه بیان کړي، په دې نور خبرو باندې اعتماد کړی وي او د علاقې حد و حال بیان کړی وي، د الله تعالی مددونه بیان کړی وي، د قوم جذبه او شوق پیدا کړی وي، ایله نیتونه صحیح کړی وي او دی ورغلی وي، الله تعالی به علاقه ورکړې وه. خو د لسو کسانو د بزدلۍ خبرې وکړې، مدینې ته کې ناس پاتې شو. نو په داسې حالاتو کې کمزوري خبرې نه پکارو. دا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی زه د بدر په میدان کې ولاړم، صفونه برابر شو، ما چې ښي طرف ته وکتل، زما ښي طرف ته یو نوجوان ماشوم ولاړو، نوی نوجوان شوی و. نو چې ګس طرف ته مې وکتل، نو زما ګس طرف ته یو نوجوان هلک ولاړو. ما هلک وی چې دا ځای کې ولاړ یم چې دواړه طرفونه مې کمزوري دي، چې په جنگ کې ستا ښي طرف او ګس طرف زورور کس نو ته به هم زورور یې، زړه به دې مضبوطي. ما چې دا ځای کې راغلی یم چې ما دا خیال کو چې دې کې ښي طرف ته ماشوم زما دا لاس وی چې کاکاجي دا ابو جهل کم ځای کې دی او څوک دی. ما ورته چې بچي څه کوې په هغه باندې؟ ما اورېدلی چې د نبي علیه السلام ته ډېر غټ تکلیف رسولی دی. ما الله جواب نه ورکړی چې اګس طرف ته ماشوم زما دا لاس وی چې کاکاجي ابو جهل کم ځای کې دی. هغه ته مې تپوس وکړو، هغه هم دقه جواب راکړو. و دا د ماشومانو جذبه او شوق. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه ما مخامخ وکتو، نو ابو جهل روانو، د کافرانو صفونه برابرولو. ما ورته چې ستاسو هغه ملګري خو دغه دی، چې د چا باره کې تپوس کوئ. ما صرف اشاره کوله چې دغه دی، او دغه سره بیا دواړه ماشومان هغه په ابو جهل باندې ورلو، ابو جهل په تورو باندې ورغورځو. او بیا وروسته نبی علیه السلام اعلان وکړو چې لکه چا څوک قتل کړی دی، نو دواړه وی چې ما قتل کړی، یو ما بلې ما. نبی علیه السلام ته توري د سره دی وی او وی توري م صفا کړي خو نه دي دغه د والو نه بعد وی نه چې مکه شانتي دي. چې نبی علیه السلام د دواړو توري وکتې، په دواړو باندې وینه لګېدلې وه. نو نبی علیه السلام دواړو ته وی تاسو دواړو وجلی دی. دا د بخاري روایت دی. نو په میدان جنگ کې چې ستا ملګري زوروري، جذبې والوي، بهادري، زړه اعتبار سره قوت او طاقت والوي، نو جنگ کول آسان شي. او که کمزوري خبرې شروع کړي، ستا همت به هم بیني. و دې خلکو هغه لسو کسانو دونه نقصان وکړو چې د پوره بني اسرائیلو همتونه یې بیلو. وی خو ډېر زورور خلک دی. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا او بېشکه مونږه هرگز به داخل نشو دې ځمکې ته. دومره تاکیدات یې وروړو، انا تاکید دپاره دی، لن د تاکید دپاره دی. وی دا کان خو به چرې مو نشي، هېڅ کله به هم دا ونشي چې مونږ دلته لړ شو. نه په خوشحالۍ ځو، نه په زوره ځو، نه په ترغیب باندې، او نه په هېڅ صورت کې مونږ هلته نشو تللی. حتی یخرجو منها تر دې چې دی وځي په خپله د دغه ځمکې نه. یخرجو چې دی په خپله دغه ځمکې نه وځي، مونږ خو سره جهاد نشو کولی. که په خپله دغه علاقې نه دی لاړو نو ټیک ته مونږ به لړ شو، کنې ناسو نشو تللی. فَإِن یخرجو منها پس کچرې دی ووتل د دې ځمکې نه، کچرې دی د دې ځمکې نه په خپله ووتلو، نو بیا خو مونږ فإنا داخلون پس بېشکه مونږ داخلېدونکي یو. بیا خو ځمکې له ورځو، بیا خو علاقې ته ورځو، خو فی الحال نشو تللی. اوس هغه دوه کسان چې وو، هغه یوشع بن نون، دا بیا د موسی علیه السلام نه بعد بیا پیغمبر شو یوشع بن نون، او
دویم کالب بن یوفنا دا د یوسف علیه السلام نوسی دی، د یوسف علیه السلام د زوی نوسی دی دا کالب. نو دې دواړو جواب ورکړ قوم ته چې د خدای بندگانو ولې انکار کوي، ولې رستو کېږي، ولې بزدلي اختیاروي. علاقه مونږ وکته، خلکو مونږ ولیدلو، په ظاهره کې زورور دي، طاقتور دي، هوړه کې یې ګورې زور نشته دی، د زړه په اعتبار سره بزدله دي. قال رجلان من الذين يخافون، او دوه کسانو، قرآن کریم رجلان وی سړي خو پکې دغه دوه په بني اسرائیلو کې په دې شپږ لکه خلکو کې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه علاوه د کار دغه دوه کسانو پکې ناغي داسې ښکلی جواب ورکړو. او نور خو کفارې ډېرې زیاتې وې، خو صرف بس کفارې میدان یې ډک کړ. نو قال رجلان، هغه دوه سړي چې هغوی بس دغه پکې د کار خلکو. قال رجلان من الذین، اوی دوه سړو، قرآن کریم د دې نومونه مغستی شو، د دې هغه بهادري ته نه معلومېده به، وی دوه سړي خو پکې دغه وو، هغوی دا دواړه وی. قال رجلان من الذین، اوی هغه دوه سړو من الذین دا کسانو نه. قرآن کریم د دغه دوه سړو دوه صفتونه بیان کړو. یو دا یخافون چې دی یریدل د دشمن نه، د دشمن نه نور خلک یریدو، دی د الله تعالی نه یریدلو، د الله یره پړه کې موجود و. چې کله د انسان لړته د الله یره رااله، د مخلوق یره دلته نه بیا وځي، او کله چې د الله یره دړه نه ووته، د خپل سوري نه بم بیا یریږي، د خپل ځان نه بم بیا یریږي، د هر چا نه بیا یریږي، د هر مخلوق نه به دړه کې یره راځي. د بس سان کار دی د الله یره لړته راوستل، د مخلوق یره وتل دي، او د الله یره دړه نه وباسل، د مخلوق یره دنه راتلی دي. نو د دې دوه کسانو پړه کې د الله تعالی یره وه. یخافون چې دی یریدل، یعنې د الله یره پړه کې وه. او دیم انعم الله علیهما، الله تعالی انعام کړو په دې دواړو باندې. الله تعالی دې دواړو باندې خصوصي انعام کړو. خصوصي انعام سو الله دې ته صبر استقامت ورکړو، د پیغمبر تابعداري، د پیغمبر په خبر باندې لبیک ویلو، د پیغمبر حقیقي معنا کې اطاعت کولو. ورنه دا دوه کسان هم هلته تللي وو، دی هم گرفتار کړي وو، دی هم د مالکه بادشاه لیدلو، دی هم دغه زورور خلک لیدلی دي. دا خو نه چې دا ګنې په سترګو باندې معذوره وو، او دی پړه کې یره رانله، او دغه لسو کسان هم تللي وو، هغوی مرسته ولیدلو، هغوی ویرېدلو. نو په دې دوه کسانو د الله تعالی خصوصي انعام و چې دې ته الله تعالی د بصیرت ورکړو. د نورو صرف ظاهري سترګې وې، او الله تعالی دې د زړونو سترګې کلو کړې وې. نو دې ته الله تعالی ښکلې بصیرت او فهم ورکړو. د هغې د شان و شوکت نه متاثره نه شو. د قوم عمالقه، د قوم عمالقه د زور او طاقت نه هېڅ قسمه متاثره نه شو. د الله تعالی په وعدو باندې یقینو، د موسی علیه السلام په ملګرتیا یقینو. نو انعم الله علیهما، په دې دواړو باندې الله تعالی انعام کړو. ادخلوا علیهم الباب، دې دوه کسانو قوم ته وی ادخلوا داخل شئ تاسو علیهم په دې باندې. دې دوه کسانو کې دومره استقامت او دومره دل جمعي وه. دی ورته نه چې دغه ځمکې ته ورشئ، ای خو موږ ځمکې ته نه ځو که نه، ای خو بار به موږ دغه ځمکې له هم خواله نه ورځو. دی ورته ځمکې له نه، دغه خلکو له خواله ورشئ. ادخلوا علیهم، داخل شئ په دغه خلکو باندې، په قوم عمالقه باندې. او تاسو له ځمکه کوئ، نه هغوی له به خواله ورځو، هغه خلکو له، دا نه چې سره ځمکې له به خواله ورځو. ادخلوا علیهم، داخل شئ په دغه قوم باندې، په قوم عمالقه باندې. او چې ورځئ نو الباب په دروازه باندې، په دروازه به لړ شو، دروازې نه به مخکې ځو او قوم له به خواله رسو. دا به نه وایي چې بس موږ ځمکې له خواله رالو، او د الله تعالی خپله وعده پوره کړي او دی وباسي، هلته به ورځو لاس په لاس باندې. پخوا زمانه کې به د یو قوم نه ګیر چاپیر دیوال به د یو علاقې نه، او د هغې به دوه دروازې وي، د ان او د اوټو. دا دواړه دروازې به ماښام بندې شوې، سهار به کلو شوې. هر سړی به ماښام ځان به یې راورسو، ماښام نه پس به دروازې بندې شوې، بیا به د دننه نه څوک بار هم نشي وتی د ماښام نه پس، او د بار نه به څوک دننه نشي راتلی. نو قوم به محفوظ و. دې ته به حصار وي، دې دیوال ته څنګه چې دا کله بالا حصار ده،
یعنی غیر چاپیر مضبوط دیوال ای دروازه ده. د پخوا زمانه کې به د هر یو مضبوط هار نه غیر چاپیر دیوال بو او دای دروازې به وي، ځکه الباب وي چې په دروازه باندې به داخلېږي. فإذا دخلتموه، پس کله چې تاسو داخل شئ په دروازه باندې، تو چې دروازې له ورشئ ستاسو روح به الله تعالی دای پړونو کې واچي. فإنکم غالبون، پس بېشکه تاسو به غلبه موندونکي یې. الله تعالی مدد به راشي چې تاسو دروازې له لړ شئ. بل دا چې قوم عمالقه به کیدای شي خبردار شوي وي چې اوس لږ زمانه مخکې الله تعالی فرعون سره د 14 لکه فوجه په بحیره کلزم کې غرق کو، او دا خبر به کیدای شي ته رسیدلی وي چې تاسو لړ شئ نه وي زمونږ نمبر دی، نه به جنگ نوبت رانشي او تختی به خامخا. هغې وایي چې دې 14 لکه فوج او په بحیره کلزم کې غرق کو، زمونږ خو تعالی په وچ میدان مونږ سره به لاسته کي. د الله تعالی د طرف نه به دومره غټ روب په دې باندې راشي او دې به خامخا علاقه خالي کي. وعلى الله فتوکلوا، او خاص په الله تعالی باندې فتوکلوا، پس تاسو باور وکئ. توکل اعتماد کولو، توکل دې ته چې په اسباب به نظر نه ساتي، اسباب به اختیاري خو نظر به په نه ساتي، اعتماد به په نه کوي. اعتماد به الله تعالی په ذات باندې کوي، یعنی د دې ارس باوجود الله په ذات باور وساتي. وعلى الله فتوکلوا، او خاص په الله تعالی باندې پس توکل وکئ. توکل د الله تعالی ډیر لوی نعمت دی او ډیر لوی دولت دی چې انسان ته ملو شي. دا توکل د الله نه غوښتل پکې چې په الله باندې باور اعتماد وکړي. کچره تمام دنیا فیل شي، ټول اسباب فیل شي، ستاسو بیا د الله تعالی په ذات باندې نظری، او دا صفت انبیاء کرام علیهم السلام ته ملو شوي. نبی چرې چې نو یریږي نه او چرې نه امید کیږي نه، هر قسم حالات چې تنگ شي رسولور طرفونه او د نجات اس قسم لارني، بیا هم د الله تعالی په ذات باندې باور او اعتماد. وعلى الله فتوکلوا، او خاص په الله تعالی باندې پس باور او اعتماد وکئ. ان کنتم مؤمنین، کچریه تاسو یقین کوونکې، که اصل یقین کوونکې مؤمنان یې حقیقت کې دیو په الله تعالی باندې باور او د الله تعالی وعده تاسو سره ده. سونه ترغیب موسی علیہ السلام ورکو، څومره ترغیب دې دوه کسانو ورکو. لیکن چې کله یو قوم پریوزي کنه، کله یو قوم کې پستی راشي او دین جذبه ختم شي، بیا دې تک ارسم ترغیبونه ورکې کنه دې نه پاسي، بیا دې پړنو کې بوزدلی پریوته و. د موسی علیہ السلام ترغیب او دوه کسانو ترغیب، لیکن قوم کې اس قسمه همت پیدا نشو. بدا کله انسان هغه همت بیلی نو بچ دې بیلی بیا دې پاسې دي نشي. قالو دیو یا موسی علیہ السلام انا لن ندخلها، هغه دوه کسانو ته خور سره جواب ورنکو، هغه ته خود سره لیفت ورنکو، ډایرک موسی علیہ السلام ته خبر شروع کړه. قالو دیو یا موسی علیہ السلام انا لن ندخلها، بشک مونږه هرگز به داخل نشو دې ځمکې ته، ابدن چره هم دلته نورم تاکید وروړو. دا انا لن ندخلها برم تیر شو، اوس سره ابدن موي څه مطلب؟ کډیر ترغیبونه مونږ لرا کې، کډیر وادي مونږ ته را یاد کې، خو نشي کې دا کارو لین شو مونږ سره. ما دامو فیها، تر څو پورې چې دی موجودی په دغه ځمکه کې، دا کار چر نشي کېدی. او لہذا کچریته د الله تعالی د حکم نه دومره پابند او مجبور یې نه لړشتو لړشه الله تعالی واستا مدد کی او ټیته علاقه واخلې تاسو. فذهب انت وربک، پس لاړ شت پخپلا، وربک ربستا تلل شو ستارب دی لړشي. نو فقاتلا، پس دواړه جنگو کېزا، او مونږ خو جده خی بدر پاره یو. ان ها هنا قاعدون، بشک مونږ دې ځکه ناس پاتې کیدونکو، مونږ خو د خی بدر پاره یو، مونږ به افتتاح کو د علاقې، مونږ به پیته کټو خیر دې تاسو جنگو کې علاقه واخلې او مونږ به خیر دې راشو بیا، او مونږ به علاقه بیا مونږ به کې آباد شو. مونږ ان ها هنا قاعدون، بشک مونږ دې ځکه ناس پاتې کیدونکو. دا جمله دی د استهزاء او د استخفاف په تور باندې ویل دا وکنه، دا جمله خو ویل مناسب نری. تلل شاو ستارب دی لړشي، دا موسی علیہ السلام پر ولې خندا کوله، کچره خندا کوله دې سره سړی کافر کیږي، بیا
پیغمبر پر سپکوالی کول او د الله تعالی ذات پر سپکوالی دا انسان کافر کیږي. نو روح المانی او کول دام لیکل دی. نو کدا کاری کړی چې چونکی جاهلانو نه پوهه وو نو ځکه دا وینا کړی ده. لیکن ابن عاشور وی چې نه دا به طور استخفاف نه دی ویلي او مطلب دا و چې الله تعالی تاسو سره اسیم وعده کړی ده نو ته لړ شه الله تعالی وستا مدد وکي چې کله د الله تعالی وعده او مدد دی یوازې ته بیا ډېرې ستا پتلو باندې به الله تعالی سو کې دای پړونو کې روبا چې ای به علاقه پریزي موږ بیا لړ شو نو موږ سره کوشش کو سره همت کو سره التزمونګه نو ته لړ شه ستارب دی لړ شي ان ستارب بتا سره خامخا وي او استا مدد وکي او الله تعالی به علاقه موږ راکې وا ان ها هنا قائدون بیشک موږ هم دې کې ناس پاتې کېدونکي ها هونه زکوي چې موږ ته په شاته نه درځو ګورې موږ هم دلته کې ناس یو او موږ شاته مصر تم نه زو خیر دی هم دې کې بناس یو. چې کله د بدر په موقع باندې کله جنگ اتفاقا جوړ شو مکه د جنگ سے اراده نه و او د جنگ د بدر د میدان د مدینه منورې نه بار دی او دا لومړنی مقابله کافرانو سره رااله. د دې نه مخکې نبی علیہ السلام د انصارو نه وعده غوښتې وه چې تاسو به زما مدد کوئ نصرت به کوئ. انصارو نبی علیہ السلام ته ویلو چې موږ په مدینه منوره کې دننه ستا هر قسمه حفاظت وکړو. د بدر میدان د مدینه منورې نه بار دی. نبی علیہ السلام سره غم داو که چې دې کې انصارو چې جی زمونږ وعده دا و چې تا زمونږ په مدینه منوره کې ساتو به او دا د مدینې نه بار دی زمونږ په خپله وعده اوس هم قایم یو خو دا چې خو په زمونږ په وعده کې شامل نه دی زمونږ واپس ځو مدینې منورې ته. د نبی علیہ السلام سره 313 صحابه په دې کې دا 70 مهاجرینو او تقریبا دا 242 دا انصارو. نو که 242 کسان واپس لړ شي باقي به 70 پاتې شي او نبی رسول الله سره اسلحه هم نشتا او توریم نشتا او سره دارنګ اسونم نشتا نو جنگ وسنګ کیږي. نو نبی رسول الله مشوره راکړه سو کم د مهاجرین پاسېدل چې جی بسو موږ بستا مدد کو. د نبی رسول الله اشاره انصار طرف ته و مال رای راکې مال رای راکې. پدې کې د سعد بن عباده رضی الله عنه خیال شو چې نبی رسول الله خو موږ طرف ته اشاره کوي چې تاسو وایې کنه سبقو. سعد بن عباده رضی الله عنه پاسې دا مسلم شریف کې روایت ده چې ستاسو طرف ته اشاره ده وي تاسو ته اوس حکم وکا موږ به د خپل سورلې په سمندر باندې داخل وکړو موږ ستا په وینا باندې ان موږ رستوکی ګنستانه مقداد ابن الاسود رضی الله عنه پاسې دا ویجی موږ به تاسو د بنی اسرائیل په شانته نه وایو چې تلل شاوسته عرب دلل شي او کافرانو سره دی جنگيږي موږ بستانه مخ کې او شاته او خې طرف ته غست صاحب حفاظت وکړو او کافرانو سره به جنگ کو. په دې خبر نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو د مه روحانه شو. ابن مسعود رضی الله عنه وی د مقداد ابن الاسود په خبره باندې نبی علیہ السلام دومره خوشاله شو مې چې کاش دا زوی او دا خبره ما کړې وي. نو دا یو جمله جوړه شو یو کهاوت جوړ شو چې موږ د بنی اسرائیل په شان ته نه وایو چې ته پوه شو ستاره دی پوه شي موږ تاسو سره وعده کړی دا موږ په وعده باندې قائم یو مخکې ودا موږ سرونه کټ کیږي بیا وتا ته څوک تکلیف در رسی او بنی اسرائیل دا داخله کو چې ان ها هنا قائدون بشک موږ دې کې ناس پاتې کېدون کیو. او دې موسی علیہ السلام بشک په داس مکه کې او قوم دې زورور او بشک موږ هرګ به داخل نشو دې مکه ته تر دې چې دې وځي دې مکه نه پس کچې دی وتل په خپل دې مکه نه پس بشک موږ داخلي دون کیو. او دو سړو دا کسان چې دی یریدل د الله تعالی نه چې الله انعام کړو په دوړو باندې داخل شي په دی باندې په دروازه پس کله چې دا داخل شي په دروازه باندې په یقینا تاسو غلبه مندون کیه او خاص په الله تعالی باندې پس تاسو توکل وکړئ کچره تاسو یقین کوونکې. او دې موسی علیہ السلام یقین موږ هرګه و داخل نشو ځمکه ته هیڅ کراوم ترسو چې دی موجودی په ځمکه کې پس لاړ شته ربستا پس دواړه جنگيږي یقین موږ دې د کې ناس پاتې کېدونکي وو. زمونږ ټولو کتونکو ملګرو ته خواست او درخواست کو زمونږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او چې کوم د نوټیفیکیشن بیل آیکن ورته چې هغه تاسو دباو کړئ
زمونږ هره نوې ویډیو چې دی هغه تاسو ته در رسي او روزانه به انشاءالله په دې چینل باندې تاسو د مفتی شوریم صاحب د پښتو د ترجمه او تفسیر به اورئ. زمونږ ټولو ملګرو ته خپل کتونکو ته خواست دی چې تاسو زمونږ دا چینل ځان سره چې دی سبسکرایب کړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. قال فرمائے موسیٰ علیہ السلام ربی اے رب زما انی لا املکو بے شک دا اختیار نلرم الا نفسی مگر پخپل ځان باندې و اخی و پخپل رور باندې ففرق بیننا پس ته جدائی راولی زمون پمینس کی و بین القوم الفاسقین او پمین دا قوم نا فرمان کی. قال او فرمائل اللہ تعالی فإنها محرمت پس بے شکا دا غزمکا حرام کڑے شوی دا علیہم پدی باندی 40 سنتن سلویخ کالو پوری یتیہون فی الارض چی دی با حیران گرزی پزمکا کی فلا تأسا پس تمغم جن کی گا علی القوم الفاسقین پیو قوم نا فرمان باندی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چی کل قوم تاوی چی اللہ جل شانہو ما سر وعدہ کردی دا چی تاسو ملک شام تلڑشے قوم عمالکہ سر دا جہاد پر نیت باندی اللہ تعالی با تاسو لغلبه در کی قوم عمالکہ سر با دا جنگ نوبت رانشی. قوم حوصله بیلو موسیٰ علیہ السلام تاوی چاہو دیر زورور خلق دی او مونږ ای سره جنگ نشو کولی او ترسو چې دی په دغه علاقه کې موجود دي مونږ هلته نشو ورتلی او ایتلړ شاه ستاره بستا مدد وکړي او تاسو جنگ وکړي چې کله علاقه خالی شي موږ ورته ورشو. د قوم د طرف نه جواب ډېر نامناسب و. موسی علیه السلام الله ته فریاد وکړو چې یا الله زما خو صرف په خپل ځان او په خپل رور باندې وسط او طاقت دی په بني اسرائیل خو زه زور او زبردستی نشم کولی او یې هټوله حوصلې ویلې چې مونږ هلته نشو ورتلی. یا الله زما او د دې منځ کې جدایي راولې دا یو نافرمانه قوم دی خبره نه مني. د الله تعالی قدرتونه دی ولیدلو د فرعون غرق کېدل دی ولیدلو د الله تعالی واضح مددونه نصرتونه دی په خپلو سترګو وکتلو او د هغې باوجود چې په الله تعالی باور او اعتماد نشته نو الله تعالی فرمایل چې د دې سزا دا ده چې تر 40 کالو پورې به دې په دې میدان کې حیران او سرګردانه بے مقصد زندگی به تیری نه به لړ شي دغه پاکې ځمکې ته هلته هم نشي تلی او واپس مصر ته به هم نه ځي هم په دې میدان کې چې بې آب و ګیاه میدان دی به دلته به دیری او دلته به ناستي او همدغه شانتي وشو. 40 کالو پورې دغه خلک په یو میدان کې موجود و. هغه میدان ته میدان تیه وایي. هلته کې نه چار دیواري وه نه کنټتار او نه جیل و. الله تعالی د دې لپاره یو وچ میدان جیل وګرځو. دې دې میدان نه د وتو کوشش به کو او سفر به کو لیکن د میدان نه بار نه وتلو. صرف موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او د هغې دا 2 شاګردان یوشع بن نون او کالب بن یوفنا د دې 4 کسانو دپاره دا میدان جیل او سزا نه وه او د دې نه علاوه د ټولو بني اسرائیلو دپاره دا یو سزا وه. تش خوراک او څښاک به یې کو په دې میدان کې به ناستو او دې 4 دپاره د الله تعالی رحمت و. موسی علیہ السلام نه مخکې هارون علیہ السلام وفات شو او 6 میاشتې بعد یو کال پس بیا موسی علیہ السلام وفات شو
او دې کې چې کوم نوجوانانو چې چا انکار کړو چې کله دا نوجوانان او بوډاګان مړه شو او چې کوم نابالغ او هغوی بالغان شو نوجوانان شو او بیا یوشع بن نون علیه السلام پیغمبر جوړ شو. یوشع بن نون علیه السلام 40 کاله بعد دغه ماشومان چې نوجوانان شوي وو هغوی ته ترغیب ورکو د هغوی د مشرانو هغه وعده خلافي ورته ورمخې ته کړه چې ستاسو مشرانو موسی علیه السلام مخې ته انکار کړو ای وجې نه 40 کاله په دې میدان کې وو تاسو کې نوې جذبه را نوې شوق دی نوې وینه ده او راځئ چې د خپل پلار نیکه ځمکې واپس والو ارض مقدس پاکه بابرکته ځمکه د ملک شامو او هلته کې یو قوم عمالقه کافر قوم قابض شوی دی د الله تعالی مدد موسی علیه السلام سره مو ستاسو مشرانو سره مو اوس هم د الله تعالی اکه وعده را د الله تعالی مدد مونږ سره دی چې مونږ څنګه لړ شو هلته کې الله تعالی به مونږ له دا علاقه راکړي. نوجوانانو کې نوې وینه وه جذبه وه شوق و او هغې کې غیرت راغی. یوشع بن نون علیه السلام سره دی لاړو او الله تعالی دغه علاقه بني اسرائیلو ته واپس ورکړه. آیت کې بیان دی چې په دې الله تعالی د سزا مقرر کړه چې چا د دې حکم نه انکار کړو چې ټیک ته دی وی چې موږ د میدان کې ناس یو نو بس ناس پاتې شو دغه میدان نه دې 40 کاروبارو نه وتلو تر دې چې په دغه میدان کې دې مرګ راغی. قال او فرمایل موسی علیه السلام کله چې د قوم د ترن د ټوک جواب راغی چې موږ هیڅ کلم دغه میدان ته او دغه ځمکې ته نشو ورتلی تر څو چې هغوی هلته موجود دي او زه ته ستا رب دې دواړه لړ شي هغوی سره د جنګ وکړي علاقه د خالي کې موږ به دلته ناست یو. چونکې دومره د ټوک جواب موسی علیه السلام ته چې موسی علیه السلام د قوم نه مایوس او ناامیده شو بس بیا الله ته فریاد شروع کو او ډېر د عاجزۍ او د بېبسۍ اظهار یې وکړو او قال وفرمیل موسی علیه السلام رب ای رب زما د پیغمبر هم دغه کاري چې کله د قوم نه مایوس شي او ناامید شي نو بیا الله ته فریاد کی. نبی علیہ السلام چې کله د طائف نه واپس لړو راغلی ډیر په امیدونو باندې و نبی علیہ السلام یو ډیر لوی امید راوړو چې د طائف خلک به مال پناه راکړي او مال به ځای راکړي او ما باندې به ایمان نه وړي او چې کله هغوی ورسره هغه کار وکړو چې اړو چا کړی نو نبی علیہ السلام دعا کی اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس اے الله تا ته فریاد کوم چې زه کمزور یم او ما چرې نه پوره تدی پوهه نه کړی شو. نبی علیہ السلام ډیر ناشنا انداز کې دعا وکړه دی نه چې دا قوم داسې او دا قوم داسې او دی داسې دي ځکه مقصود الله تعالی عذاب راتل په دې باندې نو بلکې نبی علیہ السلام چې الله دی باندې رحم وکي کرم وکي خپل فریاد الله تعالی ته وکړ. پیغمبر الله ته فریاد کی بیا نو موسی علیہ السلام الله ته فریاد کی رب ای رب زما انی لا املکو بیشک ز مالک نیما مالک سره اختیار لازمی وي چې یو سړی د یو سیز مالکی دای اختیارمن وي نو د لا املکو معنی اختیار نه لرم ځکه چې مالک ویم دي چې تاسو داغي ملکیت وي او ته داغي هر قسم پای کې تصرف کولی شي عمل درآمد کولی شي رد و بدل کولی شي زه اختیار نه لرم مالک نیما ان اختیار نه لرم فرضا او په ترغیب وای کویږي نه او زبردستی په زکول نشم نو الا نفسي مگر په خپل ځان باندې په خپل ځان می اختیار دی خو خو یوازې کول نشم دا کارو او یو تن هکیږي نه الله تعالی هو وعده کړی و چې قوم دی الته لړشي دی خو نه چې یو فرد دی لړشي ځکه د الله تعالی وعده دا و چې د بنی اسرائیل کم جنگجو کم بهادر خلق دی دی لړشي اعظم کې تو علاقې ته الله تعالی بدیل علاقه ورکی دی خو نه چې یو تن دی لړشي او د جهاد په نیت باندې بازي اسلم نه دی مرادو ورنه اسه خو دولس کسان تلی ولته ازمکه تا تش په ورتو باندې ننداري د پرم نه او د سیر او سیاحت د پرم نه د جهاد په نیت به تاسو التزین او الله تعالی وعده دادا چې تاسو ته ازمکه ملو شي او هغه موږ زونه الا نفسي مگر په خپل ځان باندې او اخي او په خپل رور باندې رور نه مراد هارون علیه السلام دی
دا د موسی علیه السلام نه 1 کال مشر و، خو چونکې پیغمبري ورته د موسی علیه السلام نه وروسته میلاو شوې ده او د موسی علیه السلام په دعا او التماس سره میلاو شوې ده، نو هارون علیه السلام نبی دی خو د موسی علیه السلام معاون او مددگار او مشیر دی. نو اصلا پیغمبر موسی علیه السلام دی او هارون علیه السلام هم پیغمبر دی، خو د موسی علیه السلام د مددگار او د معاون او د مشیر په حیثیت سره د ما په خپل ځان باندې او په دې خپل رو باندې وس او طاقت چلیږي. هارون علیه السلام ځکه یاد کړئ چې نبی دی او نبی د پر عصمت او ضروری دی، لازمی دی. نبی چې دا معصومی نبی ار یو نبی چې دی هغه به معصوم وي. د معصوم معنا دار چې هغه محفوظ ساتل شوی وي، هغه نافرمانی نه کی او ګناه نه کی، د الله د حکم مخالفت نه کی. د الله حکم دار چې التبزه تاسو. اوس هارون علیه السلام چونکه پیغمبر دی، موسی علیه السلام ته پته را چې دی رستو کې دی نشي انکار نشي کولی، نو هغه ځکه یاد کو او هغه 2 ملګري یاد نکړو چې کوم 2 کسان د دې تابعدارو، یوشع بن نون او کالب بن یوفنا. نو دا دواړه دی وخت کې چونکه پیغمبران نو اولیاء دي، صحابه دي د موسی علیه السلام، خو چونکه پیغمبران نه دي نو یو توجیه دار یو وجه دا ده چې ځکه یاد نکړو چې سپته لګي هغه مجبور شي د حالاتو د وجه د قوم د وجه نه، اسنه چې هغه وی چې موږ وضو او قوم ته چې قوم سره بایکاټو کې او قوم ته چې څنګه وځي دا دواړه نو ټیک ته فلحال هغه آمادګي ظاهر کړي دا او قوم ته ترغیب ورکړي د خدای سبا حالاتو سپته لګي انسان مجبور شي د حالاتو د وجه نه. نو اسنه سباغین وی چې یم بدوړ باندې وسو کومګه اگر چې موږ تیار لیکن په 2 کسانو سکیږي نو ای ځکه یاد نکړو. او دویمه توجیه ده چې هغه د دور سره طبعا داخل دي، یعنی موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام چې هغه نږدې ملګری دي چې خپل ځان او هارون علیه السلام یاد کو هغه 2 سره خود به خود داخل شو. او روح المانی او دریم تفسیرم کړی دی، هغه د اخینا مراد دا سکر اور نه دی، د اخینا مراد مواخات دی. مواخات روروالی ته وي، نو روروالی بیا که په نسب کې وي او که په دین کې وي، نو مطلب دا شو زما خپل ځان او زما رورو، یعنی رور په دین کې او رور په نسب کې. دا هارون علیه السلام د ما په نسب کې مرور دی، په دین کې مې مرور دی. او دغه دواړه ملګري چې کالب دی او یوشع دی دا دواړه د ما رونه دي، خو په دین کې هغه پکې سره اخی کې خود به خود داخل شو. ففرق بیننا، پس ته جدائی راولی زمونږ په منځ کې، وبین القوم الفاسقین، او په منځ د قوم نافرمانه کې. د جدائی نه مراد دا نه دی چې مونږ له مرګ راولي یا دی له مرګ راولي. د جدائی دا معنی هم ده نه چې ګنې خدای دی باندې عذاب راولي. د موسی علیه السلام اراده نه د عذاب ده او نه د جسمانی جدائی ده، خو الله روح المانی خپل معنا کړی ده چې یا الله زمونږ دپاره کومه بدله مناسب ده مونږ له راکړي او دې لپاره چې کومه بدله مناسب دغه دې له ورکړي چې دې مونږ به دلته کې ناست یو نه ځو، نو یا الله دې لپاره څه مناسب دي، نو چې څه مناسب فیصلې هغه دې له ورکړي او زمونږ دپاره چې څه مناسب فیصلې مونږ ته راکړي. نو یو به په یو میدان کې او په یو ځای کې به یو، خو زمونږ دپاره به یو شانتې فیصلې دې لپاره بل شان فیصله وي. نو ففرق بیننا، نو دا جدائی او دا په جسمانی اعتبار سره نه بلکې الله چې څنګه مناسبي هغه شان فیصله ته وکړي. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین، ته جدائی راولې زمونږ منځ کې او د قوم نافرمانه کې. دا نافرمانه قوم دی، صراحتا د الله د حکم مخالفت یو کو نافرمانه شو او جدائی الله تعالی راوسته. دې ټول په یو میدان کې وو، همدغه میدان تیح کې وو، خو د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام او دغه 2 ملګرو د ځان له حیثیت او د دې ځان له حیثیت په دې نور باندې الله تعالی د زړه تنګي راوسته. هر ټیم ذهني طور پریشان او زړه پریشان او هر څه ډیرو په دغه میدان کې مهنت نو، مشقت نو، بے محنت او بے مشقت او الله تعالی روزي ورکول من او سلوا.
من او سلوا د پارسو اخل په خول پکې نو او دارنګ کاروبار نو زمینداری نو او وچ میدان باندې من او سلوا براتلو د ذکر پړمنې سپاره کې مشوره او نهمه سپاره کې بیا را روان دي دا ملزان برالو سم ډیرو او دی وزن لرو نیسلو او دک کشان به راتکل پسیخ کې بغیر د تړکو نه او بغیر د ټماټرو د پیاز او بغیر د کړي نه دغه شان پسیخ کې به پور باندې راتکلو په دې وه کې الله تعالی په خپل دومره وازګه چربي خو دیره چې دا په خپل پای کې پهیږي دی غړو ته د پیاز ته د ټماټرو ته د ضرورت نشته دی دا هو دی وه کې الله تعالی په خپل داخله بل دا وه په خپل غذا ده دې سر روټه تم ضرورت نشته دی وه چې دا په خپل بس روټه ده دا روټه ځان له سره مونږه پیاز ځان له سالن دی دا ټماټر ځان له سالن دی غوړي ځان له سالن دی او دارنګه دا ټول خبرې موږ بلا سالنو جمع کړې دي وه کې ټماټر ځان له سالن او پیاز ځان له سالن دی نو الوګان ځان له سالن دی نو غوړي پکې ځان له سالن دی انکه دا وه په خپل یوازې سالن دی دا وچه روټه کا خورا دې سره روټه ته ضرورت نشته او دې سره ټماټر ته او پیاز ته او غوړو ته او دې سره الوګان ته ضرورت نشته دی نو تیار غوښه براته د مړزانو او د مړز عمر لذیذ غوښه مزیداره نرم ده پسته ده بوج کیږي نه په بدن باندې غټه غوښه چې خوري بوج کیږي په بدن قبض جوړي دا غټه غوښه د غټ ساروي ده دومره الله تعالی خپل نرم او پسته او د مړز په شکل کې مړز نو هغه د الله تعالی د غیبی خزانو نه براتلو بل د خلی د خوند د حقول د پاره دا منچو دا د حلوا په شکل کې خوږ سیز بو لبه نه واخو ای به حازمه کول راتنه او دا به مهنت او به مشقت دا رنګي الله تعالی ول د سوري تنظیم کو یا وچ میدانو میدانی تی هو وچ میدان دی ونه نشتا آبادی نشتا سفر نشتا د خیمه نشتا برانډي نشته د وچ میدان دی دروازه انور لګي الله تعالی د انور تنظیم دا چې واریاز برل سپینه واریازو هغه په ټول میدان باندې سوري کړو الله تعالی د چت تنظیم وکړ د شپې د رڼا تنظیم پکار دی بجلی نشته دی منباتی نشته لاټین نشته دی ډي وی نشته سب کی بیا دا تنظیم الله تعالی دا وکړو چې میدان کې به یو څنګه چې دا ټاوري د ټاور په شان یو ستن به د نور درې دا هغه به د سپوږمۍ په شان رڼا کوله پورا میدان کې الله مدم رڼا راوسته خود به خود تنظیم دارنګي د زنانم بیغم دي نارینم بیغم دي اخلو په خول او وینځل دانشته دي روح المانی لیکلي دي مشهور واقعات دي مفسرین حضرات لیکلي دي چې د کمی جامې به د انسان په بدن وي ودک جامې به وي نه به زړې دي نه به خیرنې دي او نه به شلې دي انسان بدن سر ولوي دی با داسې خپل انتظامات الله تعالی وکړو خدا ر دې دو سلور حضرات د برکت د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام په دعا د ارسو شو سونه نافرمانه قوم دي کارونه کم دي او د الله تعالی تر طرفنا فراوانی ته وګوره رحمتونو ته وګوره بالکل زمون په شانتی کار دي مونږ د خپل عمل ته وګورو او بیا د الله تعالی د نعمتونو ته وګورو دا مونږ چې کوم مهنت دا مهنت نه دی دا د الله تعالی رحمتونه دي زموږ بس مهنتي چې دا مونږ الله تعالی کوم نعمتونه راکړي د بنی اسرائیل نه لس چند سیوا نعمتونه الله تعالی مونږ راکړي او مونږ کې الله تعالی څنګه چایي کې شکر نه پمون کې دا شان شکر نشته دی دا د الله تعالی نعمتونه څنګه چې پاغيو داینه زیات پمونګه باندې دي مونږ ته داغي غمنو سلواه کاری خو د خپل لا تنخ کاری لیکن د الله تعالی خصوصي رحمتونه په دې امت باندې دي او چې عمل ته زموږ وګوري دا نه چا برکتونه دي چا دعاګانې دي هغه سره د موسی علی السلام او د هارون علی السلام برکتونه او دعاګانې وي او موږ سره د نبی علی السلام برکتونه دعاګانې دي هغه غریب دومره دعاګانې غوښتي لري کنه دومره چې تر قیامت پورې دا امت به مزي وکي الله تعالی عذاب پدې نه راضي دا معمولی تنبیحات راضي معمولی او د نبی علیہ السلام چونکه هغه دعاګانې دومره ډېری دي چې د الله تعالی عذاب ته مخ نیسل دي الله تعالی عذاب یکمش پدې وای ناراضي نو د الله تعالی د طرف نه دا فراوانی پدې باندې و لیکن دی ذهنی طور پریشان او زړه به تنګو
حالانکه چې انسان ته خوراک ملاویږي او بے محنت وي او زید فکر نشته، د اخلو په خول فکر نشته، د کور د جوړولو فکر لکه بیا سړی سغم کی. لکه نن سبا ارس ډیر دی او ار سړی پریشان دی، کور خپل دی، گاڑی خپل دی، ضرورتونه سه پوره کیږي، بیا مر سړی پریشان دی، دماغ می کار نه کی، بس بالکل شوگر می ہائی شوی دی، بی پی ہائی شوی دی، څه چل شوی دی، اخرو پریشانی بیا د صدا. هر انسان سره دومره څه موجود دي چې یو کال کدی کور ناست دی، هر څه برابر دي، او بیا مر سړی پریشان دی او په دو د سوچ بل زیره تو په سلامو کې خیال می نو خیال د کم ځای کې راخرو څنګه چې هغه ذهني طور پریشان و کنه، موږ هم دا ذهني طور پریشان یو. حالانکه په کال چې ارس ډیر شو چې سکون ډیر وي، پریشانې نه وي، سکون ډیر، خوشاله ډیر وي. ارس ډیر د خوشاله اوس نشته دی، کور پوخ دی، چت پوخ دی، لاندې فرش پوخ دی، جامې خولي دي، بیا هم پریشانی ده او سکون نشته دی. نو معلومیږي دا چې دا سکون دا په خوراک او په دې اسبابو کې نه دی، سکون د الله تعالی په تابعداري کې دی، او د الله تابعداري دی کول نه او نافرمانه ارس ډیرو خو لیکن پریشان اوس مر سړی دی او پریشانی د نم ذاتی سیوا دي. نو الله تعالی دا خپل فیصله وکړه چې دا سلور حضرات په سکون کې وو، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام او دغه دوه ملګري دا په سکون او خوشاله کې وو، او دا نو ټول قوم ذهني پریشان وو، د میدان نه د وتو کوشش کو او ناشکرې کولې چې د کوم کارونه دی منشو ابه کولو وته ویل شو لکه ستور کوي بنا مړزان به تازه راځي، حلوا به تازه راځي، سبا د پاره مګ دی دی نه سبا څه پته لګي، سبا څه پته لګي نه به جمع کول بیا، او بیا یو وخت پس وی سارو ما هم به د حلوا او د مړزان بل څه بنی ولي تش په دا بخرو بل څه نه خورو، هغه ول بیا اړو وخو مونږ نو غنم پکار دی، دال پکار دی، پیاز پکار دی، دا خبرې پکار دی. د الله تعالی هغه تیار نعمتو بے محنت بنا دغه سيدونه مونږ له پکار دی. ایمو هله چې تخلل بدن نو به دا نم چې ته محنت کو، نم چې ته ګوډو کو، نم چې ته یوي وکړه، دا لا څنګه سره ما هم تیار خوراک راځي، ناشکری وکړه. نو دی پریشان او ذهنی طور دا عذاب د الله تعالی په دی باندې، او دا سلور حضرات خپل خوشاله وو. دی بالکل داسې مثال دی لکه جهنم کې به جهنميانو می او فرشتي به می، او د فرشتو لپاره به جهنم ني او د جهنميانو لپاره جهنم وي. فرشتي به د جهنميان وخی او ټکی به، نو فرشتي به جهنم کې لیکن په عذاب کې نه دي، او چې کم کافرانو مشرکان به جهنم کې به سزا وي. دی بل مثال دا سره لکه یو جیل دی، نو په جیل کې قیدی د هغه لپاره جیل دی، او چې کم ملازم دی هغه لپاره جیل نه دی. یعنی دا سه مثال شو. موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام د لپاره قید نو، عذابم نو، پریشانیم نو، سکون او نور خلکو د لپاره ذهنی تنګي وا او دارنګ جسمانی پریشانی وا. قال او فرمایل الله تعالی فإنها پس بشک دا مقدس از مکه چې دا بابرکت از مکه محرمه علیهم حرام کړی شوی را پدی باندې، دیو ته چرې نشي ورتلی، دی باندې داس مکه حرام شوا. حرام نه مراد ناجایز نه دی، منع کړی شو پدی باندې ترسو چې دی توبه نیو باسلی. 40 سنه سنويختو کالو پورې، خو 40 سنه وي دیونه چې تر قیامت پورې پدی باندې حرام شوا، تر سنويختو کالو پورې پدی باندې منع شوا. وجدار چې دی کې دا کم ځوانان دي، دی به سنويختو کالو کې دن با دی وفات بشي، چې کم لاندې ماشومان دي ایو بی ګناه دي، ایو انکار نه کړي، هغه برالوي شي، او چې کې کوم جذبه او کم دای په وینه کې چې کم جوشي هغه بیا لړ شي د خپل علاقه بوالي. 40 سنه سنويختو کالو پورې یتیهون فی الارض، دی به حیران سرګردان وي پزمکه کې، چې کم ازمکه کم میدان کې دی په دې کې ودی حیران او سرګردان ګرځي. یتیهون ځکه وي چې خوشحالي بدی تني، بهشکه خوراکونه ارسه وړيري. انسان مقصد خوراک او اسکاک نه دی، انسان د خوراک او د اسکاک او د جامو د پاره نه دراغلي، او د خپل کور جوړول د پاره. انسان د ژوندۍ مقصد د الله عبادت دی، دې لپاره انسان ناغله دی.
الله تعالی ما انسان او جنات پیدا کړي د دې په دې خوراکو کې او دې خپل جامع واچي دې خپل کورونه جوړ کړي الا ليعبدون د بندګۍ د پاره د الله د پیژندلو د پاره چې انسان د خپل مقصد او نه پیژندل بیا خدای انسان نشي بیا نو دی په میدان کې به خوراک او اسکاک ارس بډيري لیکن حیران او سرګردان بوي یعنی ذهني پریشانی بوي او په ذهن باندې به پریشانی او په جسم باندې یتیهون فی الارض دی به حیران او سرګردان وي پزماکه کې دواتو کوشش وکړي لیکن نه بشي وتی خو صرف دی بداسي وي او دا سلور کسان نه یتیهون فی الارض دا میدان چې مقاتل سے وی روح المانی لیکلی دي چې دا 90 میل اوږدو او 27 میل پلنو کلو میدان 90 میل اوږدو او 27 میل دا پلنو په دې میدان کې دا شپږ لکه بنی اسرائیل آبادو فلا تاسف تمام جن کېږي موسی علیہ السلام چې بیا دا هارون علیہ السلام چې وفات شو دا داسې عجیبه قوم دی چې په موسی علیہ السلام باندې الزام لګي دا خپل ورته په خپل وجل دی دا هارون علیہ السلام تا وجه دې مرشه نه لري دغه موږ هارون علیہ السلام سړی رضایت امینه ده نو تا دې موږ مهینه لري کو موسی علیہ السلام یا الله دا شو د موسی علیہ السلام په دعا باندې هارون علیہ السلام الله تعالی بیا ژوندې کو او قوم ته وی چې د موسی علیہ السلام نیم وجلې چې کله قوم ته دا خبر اړې د دې تسلی شو یقین راغی او بیا هارون علیہ السلام بیا وفات شو روح المانی دا لیکلی دي او بیا شپږ میاشتې بعد یا یو کال بعد بیا موسی علیہ السلام وفات شو په دغه میدان تیه کې او بیا وروسته د یوشع بن نون علیہ السلام په نگرانی کې بیا دیلاړو علاقې واغسته فلا تاسف تمام جن کېږي موسی علیہ السلام خو په جلبازی کې او د غوسین خو خیره وکړي چې خدای زموږ دې موږ جدای راولي خدا خیال خونو چې داسې عذاب راځي الله تعالی وی ز ټیک تا سلوه کال بدی په دې میدان کې حیران او سرګردان وګرځي پیغمبر کډیر غوسه شي کنه حکم ته د خپل بچو په شان تخکاری څنګه چې پلار د زوینه خپم شي لور نه خپم شي لیکن داغي تکلیف او دغه تکلیف ښکاری چې کله دا وحراله حکم راغی چې دی به د میدان کې سالوه کاله به مقصد زندگی او حیران او سرګردان به موسی علیہ السلام په دې خپش یا الله دا ډېر سخت خبره شوه نو الله تعالی مغم جن کېږي چې شوی دی بس هغه شوی دی وسو فلا تاسف مغم جن کېږي په دې خبره چې دی به سالوه کاله په دې میدان کې وي نو په دې خبره مغم جن کېږي علل قوم الفاسقین په یو قوم نافرمان باندې د دې علاج هم تک کرے بل علاج د دین کېږي ادیم دغه علاج چې دی په دې میدان کې قائدون بچ سم کینی نو بس پاتې شي په دې میدان کې عملم دلته کې شي او فرمایل موسی علیہ السلام اے رب زما بشک د اختیار نه لرم مگر په خپل ځان باندې او په خپل رو باندې پس ته جدای راولي زمونږ مینس کې او په من د قوم نه فرمانه کې او فرمایل الله تعالی پس بشک دا مقدس زمکا حرام کړی شوی د پدی باندې صالح تو کانو پوری دی به حیران سرګردان ای پزمکا کې پس تمغم جن کېږي په قوم نافرمانه باندې زمونږ ټولو کتونکو ملګرو ته خواست او درخواست کو زمونږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او چې کوم د نوټیفیکیشن بیل آیکن ورته چې هغه تاسو دباو کړئ زمونږ هره نوې ویډیو چې دی هغه تاسو ته دررسي او روزانه به انشاءالله په دې چینل باندې تاسو د مفتی شوریم صاحب د پښتو د ترجمه او تفسیر به اورئ زموږ ټولو ملګرو ته خپل کتونکو ته خواست دی چې تاسو زموږ دا چینل ځان سره چې دی سبسکرایب کړئ